مسلمه کذاب دا یو کس مدعی نبوت ورته ویل کېږي د نبوت دعوه یې کړې وه او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د نبوت دعوه کړې وه داسې چا لیکلی رسول الله مبارک ته خط لیکلی او په هغه خط کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته لیکلی و چې دا نبوت زما ستا په مابین کې نیم دی نو دا نیم نبوت زما دی او نیم ستا دی او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه خط جواب ولیکو جواب ویلو که په جواب کې ورته رسول الله مبارک لیکلی دی من محمد رسول الله الی مسلمة الکذاب وای دا د مسلمه کذاب د طرف ته د محمد رسول الله د طرفه خط دی دا کذاب ټکی ولا رسول الله مبارک ورک او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خط چې راوړو جماعت کې صحابه کرام ناست ګڼ شمېر صحابه دي الله پیغمبر اعلان وکړو زما دا خط دی د مسلمه کذاب یمامت رسول غواړي دا به څوک ورسوي یو صحابي پاسېده حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه دا متعلق را دی 11 یا 12 بچیو او دونه غریب صحابي د مدینه په لارو کوسو کې به ټوکرې په سر کړي و کجوري به خرڅولې په دې کجورو به 100 روپے پیدا کړي د خپل بچي په پیساتل نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا خبر کړه دا خط بسوک بیسو دی پاسې دو نو انا دا ټکه چې څنګه وی په خله کې کجوره وا دا یو خړله دا غي پورټه کې دا په صحابه باندې وغورځیدل دونه جلتی وکړه چې هغه کجوره یې 13 نکړه او एकदम پاسه دی انا یا رسول الله انا سره د خله دا پورټه کې دا وغورځیدل کومه کجوره چې په خله کې او صحابه په مخونو صحابي ورته وی عام هل په مزه دونه تادی سره کوي وې تادی زکه کومه کزه د کجوره 13 ولو ته انتظار وکم چې دا 13 کما نو بیا به انا وېما کې دې بل څوک نه وې ما نه مخکش دا نه چې بل څوک وې چې زبا وړم چې څوک مخکې پاسه الله پیغمبر به هغه لور کې مې چې څوک را نه مخکې نشي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل تا ته پته ده چې دا چاله وړل دی بیا د الله پیغمبر زه د هر سحر منځ نه پس د خدای نه شهادت غواړم ډېر لوی ظالم او جابر دی ډېر لوی ظالم او جابر دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي الله پیغمبر زما یو لس که 12 بچی دي او زما په هغه بچو کې داسې بچیو مشته دی چې پي او زه چې دا خط د تانه علمه نو زه به هغه بچو له کور ته هم نظم چې خپل بچي ووینم زه به سیده دا خط وړم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خط ویسه جرأتمندانه انداز کې مسلمه کذاب ته ورسوه صحابه فرمای دی صحابي حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ دا خط واغستو بهر راووتو په اسماله دې سور شو اوته مدینه نه وې په داسې انداز کې دی اوته لکه یو جرنیل هغه غریب صحابي ټوکرې والا هغه کجور والا سره نه معلومې ده لکه یو جرنیل خالد ابن ولید اوته د مدینه نه تونه پشان او شوکت کې دی اوته یې چې مسلمه کذاب در محل ته ورسېدو د پلاس کې نیزه دالته کسانو ته وی جزاو مسلمه ته خطر وړی دی نو قاصد ته خو اجازه ته دنه وی د بادشاہ مخه ته ودرو نو دې دنه کو د چې مسلمه کذاب مخه ته ورسېد نو نیزه داسې ځمکه کې راواچوله دا نیزه خخ شو چې आवाज وکړو مسلمه دا سر اوچت کوي سوکی ने यो किताब वाला लिखली थी उर्दू की रदा किताब वे हमारे तो चेहरे बताते हैं कि हम कौन है जमू खो हम खुना हाल हुए जिमुंगा सो गया कि तमाम पुख्तना के जजो सो गया तो जमादी चेहरे तो गोर जमादी हुली तो गोर मो खुदा दादा जाहिर दा हाल हुए जिमुंगा रसूलुल्लाह मुबारक साहब मुंगा द पुख्तने खो खबर नष्टा दे विसल रागले बिमा दल खतरा वडे द रसूलुल्लाह मुबारक दा खत ते वागस्तो दि बादशाहनो दा कर ودي دا خط پخپل نه لولي په بل چالولي نو اگر چې دوی پويږي په خونه لولي دا یو تعظیم وي د بادشاہانو خو کې ځان ته کس درولې وي دا خط ولولا هغه ورته دا خط لوستو من محمد رسول الله الى مسلمه دلته ودرېدو مسلمه کذاب ورته وي ولولا هغه ورته دا چې پسترګو کې قتل وی ولولا هغه ورته دا چې قتل جو سو پیره چې ورته وي نو هغه ولوستو الى مسلمه الكذاب بشدا دا کذاب ټکه وي مسلمه کذاب دا سر مسلمه کذاب دا سر شنو دې حبیب ابن زید ته وی استاد پیغمبر سو ویلی دي استاد پیغمبر سو ویلی دي حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای وای زما د پیغمبر چې سو ویلی دي دا دونه رښتیا ویلی دي چې دا و سمندرونو
دا را جمع کړل شي او ته پې ووینځلی شي نو ستا دا کذب او ستا دا خباثت به پاک نشي وي ته دونه غټ دروغجنې وي پیغمبر چې کړی دا حرف آخر ته به پاک نشي ځکه هغه ویلي دي ته به ټول عمر کذابي مسیلمه نور غوسه شو مسیلمه ورته وویل دا دونه په جرأت چې خبرې کوي پته درته شته دا روسه چې پسې ولاړ دي دا مې ټول خادمان دي دا مې غلامان دي دا مې فوجیان دي او په لاس کې ورسره تورې او نیزې دي ته لږ وروسته وګوره ته لږ وروسته وګوره نو دې مسلمه کذاب ته وایي ما چې دا خط اخیستی دی نو زما د پیو ماشومان بچي دي او زه په مدینه کې کجورې خرڅم او د را ماشومان پالم په قسم مې د رب په ذات پیغمبر دا خط یې راته میلاو شوی وی د خپل د هغه بچو دیدار دپاره کور ته نه یم تللی سره د دې نه چې په انجام خبر وم چې زه ژوندی نشم راواپس کېدی ما سره دونه ټایم نشته چې زه به شاته ګورم څوک ولاړ دي خو کار کوه زه راغلی یم دا قصه ختموه چې کوم ځای ته وړي مسلمه کذاب ورته وی ستا انجام به ما سره د قتل وي ته هغه سړی د قتل نه یری چې دا هر سهار مانځه نه پس د خدای نه شهادت غواړي هر سهار مانځه نه پس د خدای نه شهادت غواړي مسلمه کذاب را پاسې د دا یو لاس یې کټ دا یو لاس یې کټ کوي څه وایي نو زه دا وایم چې ته دروغجن یې او محمد رسول الله د الله پیغمبر او په یو روایت کې راغلی دا یو لاس یې کټ کو نو یو لاس چې کټ که ده ته وویلې چې زما کلمه ووایه وینا اورمه وی دا ووایه چې زه د الله پیغمبر یم وینا اورمه وی دا ووایه چې محمد رسول الله د الله پیغمبر دی اوس اورم هغه د الله پیغمبر دا بل لاس ته کټ کو بیا په دې مرۍ وله توره کې ښودله چې زه تا وژنم نو مسلمه کذاب داسې راپېده څنګه چې د ده په مرۍ دا توره وچلوله شو دی شهید شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو سره ناستو د الله د پیغمبر د سترګو نه اوښکې لاړې یو صحابي ته تپوس کوي لما یا رسول الله د الله پیغمبره ولې الله پیغمبر فرمایي قتل حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه مسلمه کذاب ظالم شهید الله پیغمبر فرمایل شهید شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مور ته پته ولګېده خبر ورته راورسېده وی حبیب رضی الله تعالی عنه شهید شو مسلمه کذاب قتل کو مور سونه غیرتی مور ده سونه بهادره مور ده زنانه به مونږ است نشو کولای زم په اسلام کې د ټولو نه لومبه قرباني د زنانه ورکړې ده حضرت سمیه رضی دا اولنې شهیده ده د اسلام د اسلام لپاره قرباني ورکړې د ټولو نه لومبه پیغمبر له تسلی خدیجه الکبرى زنانه ورکړې ده زنانه ولې څه نشي کولای ډېر څه کولای شي خو یو لویه زنانه تېره شوې د محدثه کریمه ورته وایي د محدثه کریمه یو شاګرد دی ابن حجر اسقلانی القاهری المصری الشافعی دا ابن حجر دونه لوی سړی دی په بخاري شرح کړې د فتح الباری 31 جلدو کې شرح یې کړې ده دا شرح د بخاري یې کړې ده په شپږ دېرشو کالو کې 36 کالو کې د بخاري شرح لیکلې ده څه نایاب تشریح کړې د بخاري د احادیثو په دې کې ابن حجر الاسقلانی او دا ابن حجر اسقلانی په بخاري کې د شاګرد د یوې زنانه یو زنانه محدثه کریمه د ابن حجر باندې کې شاګردان پیدا کول شي زنانه وې د څه کولای شم ته ارڅ کولای شي خو موږ زنانو ته دا اعتماد ورکړی دی چې تاسو نه شي کولای او ته خو زنانی او ته خو علم نشي حاصلولی او ته خو دین کار نشي کولی او ته د دین خدمت نشي کولی ها دایره کار د زنانو دپاره محدود دی خو هغه څه بیا الله تبارک وتعالی د زنانو دپاره ثواب دا ډېر ساتلی دی ثواب هم ډېر ساتلی دی لکه د زنانو حج نه تعبیر په جهاد سره کړی دی د حج دا د زنانو جهاد دی ځکه زنانه رالی د الله پیغمبر جهاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم استاسو حج دا جهاد دی نو د سړو حج دا جهاد نه د زنانو حج دا جهاد دی ځکه زنانو دپاره جهاد نشته نو بل طرف ته والا څونه آسان عمل نه په جهاد سره والا تعبیر کړی دی اوس دا داسې آسان جهاد د چې دا خو بس صرف پیسه غواړي نور هر سړی دې ته تیار دی او دی بل جهاد ته خو مالدار سړی په اوله کې نه دی تیار په هغه جهاد کې غریب سړی ځي نو دې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابي شهادت چې کله وشو د مور ته پته ولګېده چې ستا بچی شهید شو نو مور یې څه وایي بهادره ده غیرتمنده ده د اسلام سره یې مینه ده وی لهذا اليوم ارضعته وی دې ورځې دپاره ما دې بچي له پی ورکړي و چې دې دین دپاره غیرت وکړي دې د الله په دین قربان شي دې د پیغمبر په ناموس قربان شي لهذا اليوم ارضعته وی ما چې وله پی ورکول هم دې ورځې دپاره مې وله پی ورکوم دې دپاره مې نه ورکړي چې د ما ته په بستره باندې د بسترې په مرګ وفات شي دې دپاره مې ورکړي په میدان کارزار کې د تورو د لاندې د جسم دا دوه ټوکړې شي او د الله د دین دپاره قربان شي